د عمران خان د يرولو یو بل کوشش هم ناکامه شوه دی. د جنرال فیض حمید معامله هم مخې له راغلی ده. په دغه معامله کې د جنرال فیض حمید په کیسونو کې عمران خان اور پی ټی آی څه تعلقات دي، عمران خان اور پی ټی آی د جنرال فیض حمید کیسونو کې ګیریدې شي کنه، په دې باندې تفصیلا خبره کوو. ځکه په دې ویډیو کې به سره دا اپډیټ هم شریکوم چې په جنرال فیض حمید باندې حکومت کم الزامات لګول دي اور پی ټی آی په دې معامله باندې حکومت لسه جواب ورکړی دی. د جنرال فیض حمید پر معامله باندې پی ټی آی سره د عمل له پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل فیصل واړه ویل دي ک عمران خان خپل ژوندۍ په کار وي، ک عمران خان خپل ژوندۍ غواړي نو بشرا بیبي ته طلاق ورکړي. په سوجه باندې په دې ډیټیل سره خبره کوو. د پی ټی آی د اتو ملزمانو د جناح حمله کیس کې جی آی ټی بے ګناه قرار کړی دي. د پی ټی آی د سره رهنمای گرفتاری وارنټ هم جاری شوی دی. پاغه هم خبره کوو. پرشپکی علی امین ګنداپور هم شامل دي. عمران خان خپل لیډرانو ته صفا الفاظو کې ویلي دي کله چا که څوک هم زما په حکم باندې اعتراض کوي نو هغه زما پارټي پرې خیر شي، هغه پی ټی آی ته خیرباد ویل شي. دا ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول اړوندونه د جنرال فیض حمید په معاملې باندې خبره کوو. په دې معاملې کې په عمران خان باندې هم څه الزامات دي او عمران خان باندې چې څه الزامات دي باغې تفصیلا خبره کوو. د معاملې کې عمران خان د یورولو کوشش هم شوه دی. په دې ورته پی ټی آی یو قراره جواب هم ورکړی دی. د جنرال فیض حمید خلاف آرمی ایکټ چې کوم دغه شوی دی په آرمی ایکټ چارج شیټ په هغه باندې جوړ شوی چې په د باندې د آرمی ایکټ ولګیږي او باقاعده ټرایل آغاز هم شوی دی. په جنرال فیض حمید یو الزام دا دی چې د افیشل ایکټ خلاف ورزي کړې ده، ملکی مفاد او سلامتی ته نقصان رسول دي، د اختیارات او د وسایل ناجایز استعمال کړي دي. جنرال فیض حمید سیاسي سرګرمو کې هم ملوث او نو مئی معاملہ کې هم د شامل تفتیش دی. جی دا الزامات دي په جنرال فیض حمید باندې. غټ الزام پیدا دی چې د عمران خان ته فائدہ ورکړی دا چې کله د سره اختیاراتونو د خپل اختیاراتو کې سیاسي سرګرمو کې انوالو شو او عمران خان ته د فائدې ورکړي دي. ځکه په عمران خان باندې هم په دې کیس کې الزامات دي او د معاملې حواله سره محسن نقوی دا هم ویلي دي چې عمران خان ټرایل به هم جنرال فیض حمید سره یوځای کیږي. مطلب جنرال فیض حمید او د عمران خان ټرایل به موږ یوځای کوو او جنرال فیض حمید په عمران خان خلاف گواہی هم ورکړي. جنرال فیض حمید به د عمران خان خلاف گواہی هم ورکړي او عمران خان ته عمر قید او پانسی هم په دې کې ملاوي دي شي. دا چا دا بیان مخکې وزارت داخله جاری کړو. جی په دې ورته پی ټی آی هم یو قراره جواب ورکړی دی. پی ټی آی ولویل دي چې ورور جنرال فیض حمید جان او تاسو پویږئ زمون جنرال فیض حمید سره هیڅ کار نشته دی. که تاسو هغه پانسی ورکوي، که تاسو هغه مرکت کوي، زمون پکې هیڅ کار نشته دی. مونږ په دې کیس کې مراړی خو چې څه کوي یا ور سره کوي خو مونږ په دې کیس کې ما انوالو کوي. پی ټی آی ولا صفه الفاظو کې ویلي دي. فیصل واړه ویلي چې چېرې عمران خان خپل ژوندۍ په کار وي، خپل ژوندۍ بچکول غواړي نو هغه د بشرا بیبي ته طلاق ورکړي. فیصل واړه ځکه دا خبره کړې ده چې فیصل واړه څه کې چې ټول حکومت د بشرا بیبي خلاف ته او بشرا بیبي ته غوسه دي. چې کله جنرال عاصم منیر کم چې اوس د آرمی چیف ته زموږ د ملک چې کله د ډي جی آی ایس آی نو هغه وخت عمران خان د یو عہدې نه لري کړو نو خلکو به او میډیا به هغه ټایم کې وی چې دا بشرا بیبي په خلا باندې عمران خان د خپل عہدې نه لري کړی دی. نو ځکه والله حکومت چې کم دی غوسه ده هم میډیا دا بیان جاری کوي. د میډیا چې کم سپوکس پرسن دی یا کم سینیئر صحافیان دي ای دا خبره جاری کوي چې دا هغه وټ کټ چې کم دی د بشرا بیبي نوزي جناح حمله کیس کې جی آی ټی د پی ټی آی اتو کسان بے ګناه ثابت کړي دي. د مخکې هم انسداد دهشتګردي لاهور عدالت هم ولس کارکونان د پی ټی آی بے ګناه ثابت کړي. جی د پی ټی آی د اهم رهنما وارنټ گرفتاری هم یو ځل بیا جاری شوی دی. پاغه کې علی امین ګنداپور، بشرا بیبي، شاهد خټک، سہیل آفریدی شامل دي. جی 26 نومبر حواله سره په دای باندې د دهشتګردۍ کیسونه جوړ دي او په دای باندې وارنټ گرفتاری هم په دې کسانو باندې جاری شوی دی. بل عمران خان د خپل پارټي غټ لیډرانو ته بلکې ټول لیډرانو ته واضح پیغام ورکړی دی. عمران خان خپل لیډرانو ته ویلي دي که څوک هم زما په حکم اعتراض کوي نو هغه د پی ټی آی پارټي پرې دی، هغه پی ټی آی پارټي پرې خو دی شي چې کم سړی د ما په حکم باندې اعتراض کوي. جی دا خبره ځکه کړې ده چې عمران خان کم د سیول نافرمانی خبره کړې ده نو د حواله سره د پی ټی آی ډیر رهنما وي چې سیول نافرمانی نه د پکار او دا کار نه کول پکار نو دلته ول عمران خان ویلي چې زما حکم نه منې ورونو زما پارټي پرې خې شي. جی دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.